بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم عزیز الله دی. زما تعلق ضلع بڑاگرام کلی کوزبانډي سره دی. ما میټرک د ګورنمنت های سکول بڑاگرام نه کړی دی. اف اس سی می بیا ګورنمنت ډیګري کالج بڑاگرام نه کړی دا. بی ایس آنرز می جیولوژي کې کړل دی کراچۍ نه. فیډرل اردو یونیورسيټي اف آرټ ساينس اینڈ ټیکنالوژي کراچۍ نه می کړی دی. هغې نه وروسته می بیا پېښور یونیورسيټي نه پوسټ ګریجویټ ډیپلوما کړله په جی آی ایس اینڈ آر ایس ریموټ سینسینګ کې، او هغې نه وروسته بیا پراجیکټ منیجمنټ کې مې ایم ساینسز نه ایم ایس روان. د 2012 کې ما جیولوژي کړو او 2012 نه بعد زما یو پاکستان یو ارګنایزیشن دی ایټالین سره د دې کنټریکټ دی IMI عمر ګروپ. هغو سره ما بیا ایکسپلوریشن جیولوجست په طور باندې کار کوو. هغه ایکسپلوریشن جیولوجست والا زما مقصد دا و چې ما به مایننګ ایکسپلوریشن په کې پی کې فاټا کې او افغانستان موږ سره ننګرهار یو پراوینس و دی کې کوم چې د منرل ډیپوزټ دی هغو ایکسپلوریشن و مایننګ پلان او د هغې پروډکشن و بیا د هغې منیټرینګ و. هغې نه وروسته ورسره سره جی آی ایس چې کوم اپلیکیشن په منرل منتي و دې ته زما شوق پیدا شو، او هغې نه وروسته بیا دا یو آر ټي ایس کمیشن ته زه بیا رالم 2016 کې. 2016 کې دا کمیشن اناونس شو او هغې کې زما د زون 3 منې د ډسټرکټ بډاګرام کې لوکیشن شوی دی په اکتوبر 2016 نه. دې نه مخکې دا کمیشن په پوره صوبو کې فعال و او دې کې په انټرنشپ منې کسان ایښي وو مختلف ډسټرکټ کې، او هغه ډسټرکټو کې هغه کسان پرمننټ نو بیا د ریګولر کمیشن وروسته اناونس کړو. نو هغې د وجې دا کمیشن لغونتې پبلیسټي ورته نه ملاو شي هغومره لږ څومره چې ورته پکار وه. نو یو کال زما دلته وشو په آر ټي ایس کمیشن کې په بډاګرام کې، او اوس دا سروس مې جاري دی سره. ګډ ګورننس په سفیر کې ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا چې کله وجود کې راغی، کوم موجوده ګورنمنټ چې دی نو د دې یو ایجنډا وه چینج یا تبدیلي. نو دې لپاره دې ډېر سټیپونه واغسته ان د سفیر اف ګډ ګورننس. ګډ ګورننس تعریف به موږ داسې وکړو چې د دې لاولنې جز چې دی هغه دی رول اف لا، دویم جز دی میکسیمم پارټیسیپیشن ان ډیسیژن میکینګ. رول اف لا لپاره دی پولیسو کوشش وکړو چې موږ پولیس ډي پولیټیسایز کو. میکسیمم پارټیسیپیشن ان ډیسیژن میکینګ کې دی ولګي د یونین کونسل تقسیم کو ویلیج کونسل لپاره. دریم د دې مین جز چې دی هغه دی اکاونټیبلیټي لپاره دی بیا مختلف کمیشن جوړ کو. هغه کې یو آر ټي آی کمیشن دی، دویم آر ټي ایس کمیشن دی، دریم احتساب کمیشن دی. دا درې واړه کمیشن د چیف کمشنرز انډر وي. هر یو کمیشن خپل چیف کمشنر وي. آر ټي آی والو خپل یو طریقه کار دی، انډیپندنٹ کمیشن دی. احتساب کمیشن خپل یو طریقه کار دی، انډیپندنٹ کمیشن دی. دغه شانې د آر ټي ایس کمیشن خپل دا طریقه کار دی چې په دې کې دننه هر سټیزن دا 2014 کې دا ایکټ پاس شو. په دې کې دننه هر یو شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه ته د خدمات تک رسایي حاصل شي، خدمات تک رسایي ملاو شي. هغه خدمات تک رسایي هغه ته نه صرف داسې ملاو شي چې په ټیم ملاو شي، بلکې خدمات تک رسایي هغه ته په شفاف طریقه ملاو شي. د دې سایلنٹ درې څلور فیچر دی. لاولنی فیچر دا دی چې سټیزن ته اکسس ټو پبلک سرویسز. دویم دا دی چې ریسیو پبلک سرویسز within ټایم لیمټ، کوم سټیپولیټډ ټایم چې ورکړل دی هغې کې هغه سروس ریسیو کړي. دریم دا دی چې ریسیو پبلک سرویسز within ټرانسپیرنٹ مینر، په شفاف طریقه هغه ته سروس ملاو شي. بیا څلورم دا دی چې هغه د دې هغه ته انکیس سروس ملاو نشو نو هغه کمپنسیشن کلیم کولی شي چې یاره ما ته په دې وخت منتي زما ډومیسایل نه جوړ شي یا زه ایمرجنسي او پی ډي کې نیم چې کړی نو ما ته د دې معاوضه ملاو شي. نو دې آر ټي ایس کمیشن کې چې څومره جرمانه لګي د هغې یو معقول حصه چې د هغه به دې شهري ته ورکولی کېږي. کوم کس چې کمپلیننټ دی، چا چې په دې کې اپیل دایر کړی، د دې اپیل دایر کول د طریقه دا ده چې لاول خو دې خپل سروس پوینټ ته ځي. سروس پوینټ نه مراد دا دی چې اسپتال سروس پوینټ دی، डी सी ऑफिस सर्विस पॉइंट है, थाना सर्विस पॉइंट है, पटवारखाना सर्विस पॉइंट है. आलता द यौ सर्विस दबारा अप्लाई उकड़ा, एफ आई आर ले उकड़ा, फर्द ले उकड़ा या डोमिसाइल लबारा उकड़ा او هغه سرویس د ټایم شروع شو. لکه د کرایټیریا د پوره کړو هغه ځینه د وخت ټایم شروع شو. بیا د څومره ګورنمنت چې کوم
ټایم ورکړی دی 10 ورځې ډومیسایل له ورکړلي داسې اف آی آر ډایرکټ درج کیږي ایمرجنسي لپاره 30 منټې او پی ډي لپاره 2 غنټې هغه کې دننه د ګورنمنت ډیزیګنیټډ افیسر چې کوم دی هغه باونډ دی چې دې کې دننه د کوم سروس چې دته ورکړي ان کیس دته سروس ملاو نشو نو د اپیل به کوي اپیلیټ اتارټي ته جای اپیل نو جای اپیل په هر یو سروس کې مختلف دی مثال کے طور پر په اف آی آر کې جای اپیل چې دی هغه ډي پی او افیس دی ډي پی او دی په ډومیسایل کې ډیپټي کمشنر دی بیا د سی پروسیسینګ او ویریفیکیشن اف عام اپلیکانټ چې دی هغه کې کمشنري डी पी ओ د آر پی او ریجنل پولیس افیسر چې کوم دی جی نو هغه کې دی خپل هغه ته اپیلو کو چې یاره ماته دا سروس په ټایم ملاو نشو هغه اپیلیټ اتارټي چې کوم دا هغه ته د دې قانون دننه دا اختیار حاصل لري چې د دواړه راو غاړي سیول کوټ عمر اختیار حاصل لري سمن دي شو کې دواړه دی راو غاړي او کیس ته ولا ډیسایډ کی په ډیزیګنیټډ افسر د جرمانه ولګي چې تاولي په ټایم د سروس نه ورکړي ان کیس چې دا کس هغه ولا اپیل وانه غسته یا هغه د سره د کیس ډیسایډ نکړ نو حتمی اپیل چې هغه بیا رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن ته دی رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن ته چې بیا کوم اپیل دوکي نو هغه بیا اپیلیټ اتارټي راغواړي په 60 ډے ورځو کې دننه رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن باونډ چې هغه د کس کیس کوم چې کیس داخل کړی دی هغه ډیسایډ کی او کس منتی جرمانه ولګي نو اوس پورې ګورنمنت اف خیبر پختونخوا دی کې 16 سرویسز نوټیفای کړي دي مزید ورسره مختلف ریکمنډیشن روان دي چې نور سرویسز ورسره نوټیفای کړي د کې اکثر زیاتې مسلې ډیر راځي په ضلع بډاګرام کې خلاول تاسو تماوي چې دلته یو سیټ اپ منټر ریګولر سیټ اپ موجود نو او افیس هم ریګولر نو زه چې کله رالم نو ماته دا لاندې یو جاینټ افیس ملاو شو نو هغه نو ورستو بیا ماته دا ځان له افیس ملاو شو پډاګرام کې افیس واسیم کمې دي زیم نشته دي بس دا یو ملاو شو خو بیا هم سنه هغه ملاو شو نو هغه نو ورستو مونږه پراپر کار شروع شو نو مونږ ته په ډومیسایل کې 3 کمپلین نو سپور راغلی ځنې خدای چې هغه ان د سپاټ ځنې راشي چې یاره مونږ سره دا مسله ده زه ورسره لاړ شم غزیله دغه مسله حل شي لکه نن یو راغلی چې یاره ماته اپلای کولی ټایم خو 10 ورځې سرکار ورکړی دی خو ما لږ زر په کار دی ته صرف ریکویسټ وکړه زه لاړم ریکویسټ مې وکړو د هغه مسله حل شله د هغه اپلای وکړه خپل نو مثال ورته زر ملاو شو لکه ښه کویک سروس ملاو شو نو دین علاوه مونږ ته د او پی ډي ایمرجنسي یو 2-3 کیسز راغلي ډومیسایل 2-3 راغلي فردونو باره کې داسې خاص کیس نه راغلی ځکه چې هغې کې نن سبا پابندي هم د سی پیک والا هغې د وجې نه کوي اف آی آر والا کیس هم داسې نه راغلی نو کیسونو کم راتلو د وجې موږ بیا یو پروګرام هم شروع کړو د اویرنس لپاره چې هغه د ویلیج کونسل په سیته منې چې موږ لاړ شو او خلکو ته ووایو نو ویلیج کونسل په سیته منې اوس موږ هغه شروع کړی دي اویرنس کمپین آر ټي ایس کمیشن باره کې هغې کې یونین کونسل کوزابانډ او یونین کونسل بډاګرام ما مخکې د 13 میاشتې کې وکړو د هغې نه مخکې ما دا بډاګرام کوم 5 کیلومتر کې دننه څومره ویلیج کونسل دي هغې کې موږ دا خپل پینافلیکسي دا ولګولې دې باندې لاندې نمبر هم ورکړی دی او هلته ګیدرینګ وکړو موږ خلکو ته دې باره کې وینا وکړه چې ستاسو څه قسمه شکایت دي په دې سرویسز کې ګورنمنټ سرویسز کې نو هغې کې یا تاسو ته په شفاف طریقه نه میلاویږي تاسو موږ ته دلته اپیل دایرولی شي نو هغې نه وروستو خلک تګ راتګ آفس ته ښه زیات شو مختلف ناظمین راځي ناظمینو سره نو ریلیونټ کم راځي لکه ډومیسایل سره اف آی آر سره ریلیونټ کر ایرریلیونټ راځي خو لږ تګ راتګ شروع شو او ورو ورو ورته دا پته لګي چې یاره دلته آر ټي ایس کمیشن ناست دی او کار کوي او یو پروزیکیوشن سیسټم پکې موجود دی مسله دا ده چې یو خو شعور مین مسله شعور نشتی خلکو ته د آر ټي ایس باره کې شعور نشتی دویم دا ده چې خلکو لږ کم لکه تعلیم یافته څه حده پورې نه دی ټوټل بډاګرام کې نو هغه خلکو ته د پروزیکیوشن کوم طریقه کار دی دې سره د هغو اختلاف دی زیات لومړی هغو دا وایي چې یاره زه اپیل چې دلته کوم زه 30 ورځې انتظار ولې وکړم زه بیا 60 ورځې انتظار ولې وکړم هغې نه ښه دا هم ده چې زه یو لږې روپۍ وله ورکړم هغه روپۍ باندې ماته کار وکړي خلک دغسې برای راست ماته وایي یاره چې 30 ورځې او 60 ورځې نو د دې کوم ټایم چې دی د پروزیکیوشن لپاره کوم ټایم دی دې ټایم سره ما اختلاف کوي درېیمه وجه دا چې د بیروکراسي او کوم الیکټډ باډیز چې دي بډاګرام کې دې منځ کې خپل هم یو سیټ اپ دی هغه سیټ اپ اوس موږ الیکټډ باډیز من ډېر زور لګو چې یاره تاسو ته څه مسلې راړئ نو هغه سیټ اپ
هغوی هم خرابول نه غواړي چې یاره زه یو افیسر چې دی هغه اکاونټیبل کړم نو سار کیدای شي چې هغه ما سره لوکل خفګان راشي. څلورمه وجه بډاګرام کې دا چې بډاګرام یو داسې ضلع ده چې دې کې خلک یو بل پیژني ټوټل نیګوشیټډ ډسټرکټ دی نو دې کې زیاتره مصالحت نه هغو ترجیح ورکوي انسټیډ اف پروزیکیوشن. نو هغو دا نه غواړي چې زه اپلیکیشن راوړم او دا کس چې دی دته سزا میلاو شي. هغوی دا وایي یاره چې زما کار وشي په څه په جوړ ډول باندې. نو دا پکې مین فیکټرز دي چې هغه په دې د دې آر ټي ایس پبلسټي کې او د جرمانو کې مین رکاوټ دی. بل دی کې اپیلیټ اتھارټي کوم لا چې دا دی کې دنه اپیلیټ اتھارټي موجود ده. اپیلیټ اتھارټي انډر ډیزیګنیټډ افیسر کار کوي نو هغې هم زیاتره داسې نه غواړي چې زما ډیزیګنیټډ افسر دی جرمانه شي. دا اوس یو هم تجویز روان دی. موږ په خپل هم تجویز کمیشن له ورکړل چې اپیلیټ اتھارټي تی منځ نه لرې کړي چې پروزیکیوشن کیږي خو دا یو الریډي قانون کې دنه موجود دی ځکه موږ لاولنې اپیل هلته ځو هغې نه بعد زیاتر نیګوشیټ شي. عوام ته زه دا وایم چې په دې پروزیکیوشن کې عوام ته هیڅ قسم نقصان نشته. که تاسو ته په وخت باندې په دې سروسز کې څه قسمه مسله نو بډاګرام کې په ډي سي افیس کې دا افیس آر ټي ایس کمیشن افیس دی. دې باندې زموږ موبایل ټلیفون نمبر هم ورکړلی په ویب سایټ هم کولی. تاسو دې باندې آنلاین هم اپلیکیشن ورکولی شئ. موږ ته ډایرکټ اپلیکیشن راوړی شئ اپیلیټ اتھارټي په نسبت. بعضې خلک وایي چې موږ اپیلیټ اتھارټي ته نشو وړی موږ ډي سي ته نه موږ ته دې راوړي موږ اپیلیټ اتھارټي ته فارورډ کوو هغه ډایرکټ اپلیکیشن دی راوړي. عوام ته په دې سروسز کې چې یا ایکسس نه وي یا هغو ته په ټرانسپیرنټ طریقه نه میلاویږي نو زموږ آفس همیشه هغو لپاره کولاو دی او د دې پروزیکیوشن یو وخت نه دی. مثال کے طور پر یو سړی راغی یو کس هغه ته یو وخت او پی ډي کې سروس ملاو نشو بیا هغه باندې جرمانه ولګېده په سار هغه بیا راځي هغه اوس ډاکټر هغه ته بیا سروس نه ورکوي هغه دې بار بار راځي. فرسټ اپیل دې ورکوي سیکنډ اپیل دی سیکنډ اپیل دې کوي دلته بار بار راځي. تاسو ته چې په کوم ټایم کوم سروس ملاو نشو نو هغه د هغې به تاسو ته د دې کمپنسیشن ملاویږي تاسو د دې معاوضه ملاویږي چې ماته دا سروس ولې په ټایم ملاو نشو. نو عوام لپاره دا افیس کولاو کړی عوام لپاره دی پبلک پلیس دی پبلک افیس دی. پبلک همیشه دې کې پبلک ته موږ همیشه هرکلی وي او ویلکم وي.